بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول خو ملګري راسره د یو سکرین شاٹ وګورئ. په دې کې دا کس وایي اگر آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید میں ہو تو عید الاضحیٰ کی نماز کیوں پڑھتے ہو کیونکہ اس نے تو کبھی نہیں پڑھی ہے. وایي امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خو کله هم په زندګۍ کې د اختر مونځ نه ده کړی، نو که ته د هغه مقلد یې نو ولې د اختر مونځ کوې؟ ملګري د دې سوال په جواب باندې ځان پوه کړئ. امام صاحب ټوټل عمر 70 سالو. سن 80 هجري کې امام صاحب پیدا شوی، 150 هجري کې په جیل کې په خوراک کې هغه ته زهر ورکړل شوي، د سجدې په حالت کې هغه شهید شوی. 70 سال کې کتابونو لیکلي چې امام صاحب 55 حجونه کړي دي. 55 حجونه امام صاحب کړي. دې ته که حساب ولګو نو 15 سال نه بعد امام صاحب مسلسل حجونه کړي. بلوغت نه بعد مسلسل امام صاحب هر کال حج ته تللی ده. او حجي په باره کې مسله دا ده چې په حجي باندې د ستر اختر مونځ نشته ده. ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حجة الوداع په موقع باندې په مینا کې هغه نه د اختر مونځ ثابت نه ده، لہذا په حجي باندې دوران حج د اختر مونځ نشته ده. دې وجې نه امام صاحب د اختر مونځ نه ده ادا کړی. نو ملګري دا قسم ته سوالونو باندې خطا نشئ. ویلې نن سبا اکثر د سوشل میډیا دور ده، په فقه حنفي باندې خلک اعتراضات کوي، یا د موږ په امامانو باندې یا په نورو علما کرامو باندې. نو ډایرکټ د چا په خبرو کې را نشئ او په دې باندې خپله هم اول وکړو موږ او تاسو او نورو ته دا خبره شیر کړو. الله پاک دې موږ تاسو ته په سیده لارې باندې تلل را نصیب کړي. آمین ثم آمین.